کله چې جرنیل بلال مسجد باندې حمله وکړه بیا یې په باجوړ کې په یو بله مدرسه وکړه ستاسو کوم یو مشر د هغې مخالفت وکړو بیا مو حمایت وکړو بیا مو صدارت وکړو هره وردي ده خړه ده کو برګه ده کو سپینه ده کو ښکاري او کو نه ښکاري ښه دي خو دا پولیس والا کوم چې دا ناوړه کار کړی دی دې د هغه مشرانو چې په هغه کې ملک سعد و په هغه کې عبیدعلي و په هغه کې صفت غیور و د هغې په مخ باندې لکه دوی تور رنګ راښودو بدنما داغ دی دا زموږ د دې پولیسو په جامه کې دا ډاکوان دي دا غله دي چې نه ګرانو ملګرو چې موږ د خپل نور خبره ونه کړو د کشمیرو د په کشمیر باندې د تندر ولګي هغه به هلته کېږي ته د ځان تپوس نشې کولی ته د خپل ګاونډي ته د خپل پښتون تپوس نشې کولی ته به د فلسطیني څه تپوس وکړې او ګرانو ملګرو تاسو به میډیا ګورئ نه په تاسو باندې پنجابي وجړلو نه د باندې سندي وجړلو نه د باندې عرب وجړلو نه د باندې کشمیري وجړلو او نه غندنه وکړه چې دا بد وشو وایي دا ښه کار په زړه کې به وایي چې ښه وشو چې ښې دې را جامې ویستې ګرانو ملګرو دا موږ چې راوتي وو قسم په خدای دا د ثواب کار دی دا جهاد دی او زه دې ورته وایم دی خپلو وروڼو ته د دې ځکه دي پولیسو کورونو ته چې چېرته ګوره تاسو له دا اختیار درغې ستاسو څه به په لکونو دغه شانتې واقعیګان شوي خو دا خو ستاسو یو بې د حیا نه پاک دا ویډیو دنیا ته وښوه دا خو چا عام کس نه ده کړې دا خو تاسو کړل او تاسو دې دنیا ته وښوه زه په تاسو په دغه کسانو لعنت وایم په دې پولیسو کې زموږ وروڼه شته زموږ پلارانو په دې پولیس کې ډیوټي کړل ټوله محکمه نه دغه کسان او که چېرته داسې که دلته کېږي هم یې خلاف یو که دا د منډه په چوکۍ کې کېږي د دې هم خلاف یو چې په کوم ځای کې کېږي خلاف یې کېږي خلاف دا په تاکال کې شو دا زموږ پښتون دی دا مسلمان دی دا د مسلمان په خاوره د پښتون په خاوره او زه به داسې وایم زموږ نه هېڅ نشته په موږ کې بې حسي ده په موږ کې زه به وایم چې غیرت جنازه کل د پښتنو زموږ هغه په موږ کې نه پت شته نه را پکې ښېګړه شته نه را توره خو لرې خبره ده وبا خو لرې خبره ده ننګ خو لرې خبره ده نن زموږ په خاوره باندې د یو پښتون سره څه کېږي قسم په خدای دا په دې زموږ په پیسو زموږ په مال باندې دا زموږ چې دي په حقیقت سره په قانون کې چې وګورئ دا زموږ دا زموږ څوکیداران دي دا انتظامي خلک دي دا به زما د مالو دا به زما د جانو دا به زما د کور حفاظت کوي تاسو قانون وګورئ زه پیسې ورکوئ راپاڅئ د خپل وس سره او دلته کې خو موږ په زرګونو ځل د فلسطین دپاره لکه په 200 ځل د کشمیر دپاره موږ نه یې راوتي او که موږ د خپل ورور دپاره نشي راوتی تکلیف نشي برداشت کولی دا ډېر د شرم خبره ده دا ډېر د بې حیایۍ خبره ده چې په خپل وجود دله شرم در نشي اګرو چې دا د تاکال دی خو پښتون دی زموږ د وجود حصه د مسلمان دی زه ډېر په ادب سره هغه پولیسو د دیو به کورنۍ تربیت دغه د دیو به خانداني تربیت دغه کنه سوال نه پیدا کېږي چې یو سړی زما پولیس دی زما ساتونکی دی او هغه زما ما لګړی زه په دیو باندې لعنت وایم زه په دیو باندې ګرانو ملګرو دا ګوره په شارټ نوټس باندې د ملګرو یو څو کشرانو کسانو دا پروګرام کړی او که په قاعده موږ ته اعلان وشو په خدای مې د قسم چې څنګه اعلان وشي چې هغه شانتې رسم سل په سله وکړم خدا چې باندې به سخت قسم څه قسم باندې چې دا ګاډه پرېښودو دا د هر څه به چې خو چې موږ ته حکم وشي د خدای دپاره په دې خاورو باندې څومره د ظلم روغ وخت تېر شو اوس هم تاسو کې هم شرم نشته ستاسو د دې پولیسو دپاره په دې بازار کې کستې لګېدلی مونږ عوام راپاڅېدلي وو او دوی له ګرځېدلي وو سوال ملت مونږ کلی د هغې ګواهان نن سپیان دي دې سپیان دي هغه کسان شته دی مونږ ونه راوتي وو او تاسو کې ټول بد نه دي
ټول ښه خلک پکې ډېر دی خو دا بد چې کم دي موږ دیو ته وایو چې دیو به خپله چېرته موږ پولیس گردی پولیس گردی پولیس گردی ګرانو ملګرو موږ په کلکه باندې په کلکه دا د دیو نه دا کوو ځکه چې دا انتظامیه ده د دیو په لاس کې پایار دی دیو پرچه شي کولی دیو ته موږ خواست کوو چې پرچې هغه پرچه کې هغه دفعات ولګوئ کوم چې په دې خلکو باندې ستاسو د الله په نیز باندې بیا غاړه الله ته ازادوي هغه پرچې به ولګوئ مه کوئ چې دا ستاسو پیټي بند دی دا ستا په دې توره جامه کې دا ستا په پیټي بندۍ کې دا غل دی دا ډاکو دی دا بېغیرته دی دا د قام شرمې دی دا پولیس شرمې دی زه ګرانو ملګرو پولیس هغه خلک وو ټولې واقعیت ته بیانوم زه د کوز دیرو د عوامي نیشنل پارټۍ جاینټ سیکرټري وم د حیدر خان سره زموږ میټینګ و د دې پولیسو لپاره ورته موږ سوال وکړو چې د دې تنخواګانې سیوا کوي دا نران پولیس دی دا زموږ پښتانه پولیس دی تاسو یقین وکړئ هغه وویله او د دې سره بل لس ډزې وکړه تاسو دا ویل په خدای مې نه قسم مې دې خبرې زه ګوایم ویل دې خپل پولیسو له هغه څه ورکوم چې د دهشتګرد سره مشیني او دا پسې راکټ په موږ باندې وړي او دې له د نورو د صوبو نه به زما پولیس انشاءالله ښي 50% وله اضافه وکړه په تنخواګانو کې بیا وله 100% وکړه او د دې به 3 لکه شاید مړه به شو 3 لکه روپۍ به ورکولې 30 لک روپۍ نو ګرانو ملګرو ستاسو وخت ډېر قیمتي دی دا ټیم اوس د مازدیګر دی خو زه ډېر په ادب سره زه ستاسو ډېر مشکور یم چې په دې شارټ نوټس راغونډ شوئ نو دلته کې نورو ملګرو ته زموږ تکلیف دی خو که چېرته ټول دې واوري تورو خړو سپینو برګو هر یو دې واوري پټ او خلایي مخلوق چې څوک دې وایي دې وړي که چېرته اعلان وشو قسم مې په خدای چې د پښتون سره داسې کار وکړو په خدای مې قسم په دې چوک کې دقسې به لګړو دا سوچ د ځان نه وباسه چې پښتون به د دنیا په کوم ګوټ کې وکړي ورته دې ګوته ونیوه په بغیر قانونو نو دغه شانتې عمل به رسه کومه دغه شانتې عمل چې ظلم کوي ګرانو ملګرو دې ټول دې واوري په دې خلکو کې به اکثریت د بوډاګانو نه دا د جوانانو دی دا پوهه خلک دي دا تعلیم خلک دي ذکر په پېښور کې چې د امیر تاکالي سره کومه واقعه راغلې ده موږ د دې څه الفاظ نشته دی چې د هغې غندنه وکړو او دې صرف غندنه نه ده پکار د دې غندنه نه ده پکار د کمې شیچو چې دا کار کړی دی کم سپایانو چې دا کار کړی دی د هغې سره د دې نه بدتر کار پکار دی دې پولیسو ډېرې قربانیانې ورکړي دي موږ منو موږ پولیسو ډېرې قربانیانې په دهشتګردۍ کې ورکړي دي خو د دې سره عوامي نیشنل پارټي د هغې د پښتنو دپاره هم ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي زموږ د دې ښېګڼې هم ډېرې سیوا دي خو د دې دا مطلب نه دی چې دا د یو سړی په تاڼه کې رانیسي او د سړي نه دې پرتوګ وباسي دا کم انصاف دی او دا کم انصاف دی او کومه خبره ده د چیف جسټس نه دا مطالبه کوو چې دې سرته د سوموټو ایکشن والي او په دې خبره دی چې سوموټو ایکشن والي او دا پولیس کم چې انسپکټر دی که سیچو دی که هر څوک دی که په دې کې آی جي مولوي شي که په دې کې